چې کله نه دلته په دې پښتونګړی کې دا پولیس چوکۍ جوړه ده، دلته کې دا نوی سیټ اپ که امنی دی که ناظم دی دا راغلی دی، امن و امان صورتحال هغه خراب شوی دی، منشیات فروشي هغې ته دوام ملو شوی دی، او دلته کاروبار چې کوم د ناجایزه د شګو کاروبار دی، د خلکو د کورونو نه ډک ډک ټرکونه د غنمو وځي، مدرسو نه سولرې لرې کېږي او د غواګانو فارمونو نه ټرکونه ډکېږي، هغه پولیس ته نه ښکاري ځکه چې پولیس هغه په شګه باندې او د دې ناظمانو امنیګانو په حفاظت باندې لګیا دی. ګرانو کتونکو دا تاسو ته چې ښکاري دا یو کمپلیکس دی، دلته کې د هلکانو مدرسه ده، دلته کې ماشومان دي، حفظ دی د کتابونو مدرسه، دا مخامخ د هغې دپاره د غواګانو یو فارم او د خصوصي طور باندې هم د دې ماشومانو د دې مدرسې چلولو دپاره ډېر لوی کردار ادا کولو. دغسې دې مدرسه کې چې کوم د غلې سټوریج و نو هغه تاسو ته مونږ وښولو چې هغې نه دلته نه 80 منه غنم هغه غلو ټرالی کې اچولي دي، وړي دي او پولیس تر اوسه پورې FIR نه درج کړی. دا بایپاس روډ باندې دا مدرسه په روډ باندې او بیا په GT روډ باندې د پښتونګړی، نو زه ګڼمه دا GT روډ شو کېدل دي، دا GT روډ نه غلا ده، دا پوره نوخار نه غلا ده او دا د ټول قوم نه غلا ده. ورسره مخامخ دا د ایمنې کور دی او داسې ځای هم نه دی چې چته میره کې پراته دي، خو پرله پسې دلته نه مختلفې غلاګانې وشوې، سولر سیسټم د هغې غلا هغه وشوه، بیا ورپسې دلته نه غنم غواګانې لاړې، بیا غنم لاړل، نو دا څه معنی لري؟ زه به وایم چې دا د دې ټول نوښار د انتظامیې د پولیس افسرانو د پولیس ډپارټمنټ دا د هغه چې کوم وردي ده نو هغه مینار پاکستان کې دې ټایم کې ځوړنده ده او ټول قوم تماشه کوي. انسپکټر جنرال خیبر پښتونخوا پولیس هغې له پکار دي چې په دې باندې سخته کاروایي وکړي او د دیني مدرسې دا چې کومه غلا شوې ده او د سلسله دلته نوښار کې نوګو ایریاز جوړ شوي دي، دلته کې د پولیس د هغې نظر چې کوم په سیند کې په شګه خو شته خو د عوامو د تحفظ دپاره د هغې نظر نشته، دلته نه د خلکو د کورونو نه د هغې د سامانونو ټرکونه هغه ډکېږي، هغه پولیس نه رانیسي او د شپې 12 بجې د سیند نه شګې وتو واله ټرالي هغه پولیس رانیسي او په هغې باندې مکه ټایم کې FIR درج کوي. نو د دې نه څه مقصد واخیستی شي، څه مطلب واخیستی شي؟ پولیس څه کوي او د پولیس ډیپټي دلته څه ده؟ نو زه ګڼم دې ټایم کې په نوښار کې امن و امان صورتحال هغه انتهایی نازک دی او پولیس د هغې نظرونه په معدنیاتو، چته په سمګلرانو، چته په داسې شیزونو باندې دي چې هغه خپل مال هغه جوړوي او دې سره سره د پنجاب پولیس دپاره زما پولیس ټیکهداري شروع کړې ده چې دلته نه خلک ګیرئ او پنجاب لی په ټیکه ورکوي او هلته پې پرچې کوي، مطلب د هیڅ کې کامیاب نه دي. نو کوم ځای کې چې پولیس زما خیبر پښتونخوا پولیس، زما نوښار پولیس هغه د پنجاب پولیس د ټیکهدار کردار ادا کوي، نو هلته بیا زما مدرسه، زما جومات، زما ځوان، زما پیغله، زما نوجوان، زما بوډا، زما مشر، زما علماء کرام، ټول چې کوم طبقات دي هغه به بیا محفوظ ني، هلته بیا پیسه او مفاد هغه عزیز تر ګڼلی کېږي.